أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعضې ګناهونه داسې چې هغه عامو خلقو ته معلومي د هغې د برایۍ ټول خلق اعتراف کوي او څوک ترې ځان بچ کولی شي څوک نه، خو کم از کم هغه ټول خلق بد ګڼي. دا ګناهونه یقینا چې خطرناک دي، خو خطرناکي په دې وجه کمیږي چې هر سړی ورته واقعي ګناه وي، لکه بدکاري، لکه سود او لکه شرک. خو بعضې ګناهونه داسې دي چې د قرآن او د حدیث په نگاه کې انتهایی ګناهونه او انتهایی خراب دي. قرآن چې د هغې کم پکچر او تصویر پیش کوي نو په سړي غونې زیږ زیږ شي، او احادیثو کې چې د هغې کم انجام ذکر شوی دی هغه هم چې سړی وګوري نو سړی ډېر ویریږي. خو د ټولو نه خطرناک او د خفګان خبره دا ده چې هغه ګناهونه په صحیح معنو کې ګناه نشي ګڼلی او هغه په معاشره کې دومره خور شوی چې څومره زموږ په معاشره کې د ډینر او د لنچ په موقع باندې سویټ ډش خور شوی دی. گویا کہ وہ برائیاں جو ہماری زندگی میں اس طرح موجود ہے جس طرح ہمارے کانوں میں سویٹ ڈش موجود ہے، اور اس سے اتنی نفرت نہیں کی جاتی جتنی نفرت اس سے ہونی چاہیے. تو ویلی شي چې دا ګناهونه زموږ په زندګۍ کې اګنور دي او موږ په هغې باندې دومره توجه نشته، جبکې د هغې حولناکي او خطرناکي د دې نه پته لګي چې د صورت د قرآن په 114 صورتونو کې 104 نمبر صورت حمزه چې ورته وایي د هغې یو ډېر ډراونه د یو ډېر خطرناک تصویر پیش کړی دی. د ټول نه د خفګان خبره دا ده چې نیکان او بدان او لوی او واړه ټول په دې کې انوال دي. دې ته اړو چا توجه نشته. خلق ټول په دې پوهېږي چې په قرآن کې 114 صورتونه دي او بیا د قرآن اخري 10 صورتونه چې دي هغه موږ ورته لنډي صورتونه وایو، او هغه د پاکستان د سابقه وزیر داخله رحمان ملک نه علاوه تقریبا ټولو خلقو ته په یاد دي. علم تر کیف نه شروع کیږي او قل اعوذ برب الناس باندې ختمیږي. خو د دې صورتونو د شروع کېدو نه مخکې چې کوم صورت دی صورت حمزه، دا د قرآن په ترتیب کې 104 نمبر صورت دی، په نزول کې 32 نمبر صورت دی، په مکه کې نازل شو. خو دې چې د کم اخلاقو او کم اعمالو طرف ته زموږ توجه مرکوزه کړې ده، موږ د هغې حق نه دی ادا کړی او په هغې موږ ځان نه دی پوه کړی. اصل کې د دې الفاظ دی حمزه او لمزه. نو مفسرینو په دې باندې چې کم کار کړی دی چې حمزه هغې ته وایي چې یو سړی نه یو ته په پسې خبرې کوي. زما په خیال داسې مجلس په نه چې موږ په هغې پسې خبرې نه کوو. او لمزه هغې ته وایي چې یو سړی مخامخ ناسي اور طور پورې پیشاړې کوي، ته هغه سپکې. نو بیا بل مفسر وایي چې نه جي الټه دی، حمزه هغې ته وایي چې ته مخامخ کې، لمزه هغې ته وایي چې ته په شیشه کې. گویا کې د دې د معنی چې دي دا انټرچینجبل، یعنې د یو بل سره تبادله کیږي. او د دې صحیح پکچر هغه دی چې هغه یو کس مفسر دا ویلو چې حمزه هغه دی چې هغه د حرکاتو سره تعلق ساتي. یعنې ته د چا په باره کې وایي چې دومره چیته، د چا په باره کې اشاره وکړي چې دومره وخونته کې دنګ، دا په یو سړي ریمارس ته پاس کې. نو کوم چې د حرکاتو سره تعلق ساتي وی دا حمزه دی، وی کم چې د ژبې سره تعلق ساتي چې ستا د ژبې نه الفاظ د هغه په باره کې خراب وخیږي دا لمزه دی. نو حمزه او لمزه. نو چې کله ته حمزه کې نو لمزه ته بځې، او کله چې لمزه کې نو حمزه ته بځې. انتهایی ګناه او ناتصویري دی. نو هغه دوه برایانې
जो हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोसाइटी में सिरायत कर गई है और जिसको हम इंजॉय करते हैं, जिस तरीके से हम अपने खाने में स्वीट डिश को इंजॉय करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इन बुराइयों को हम इंजॉय करते हैं। हालांकि कुरान और हदीस च दे कम तस्वीर पेश करे दे और दे कम अंजाम मंग तो खोले दे अगर इंतहाई ख़तरनाक थे। तब हैरान शे वे चे कम सड़ी के चे दा यौ सो सिपतुनो अगर बिया समीगी ना वे संग न समीगी वे कम सड़े चे प दौलत देर मैनो, कम सड़ी च स्टैंडर्ड और मेयार सिर्फ दौलत गर्जवले हो, कम सड़े च प ओहदा डेर मैनो और द कम सड़ी च डो दा सोचुनो चेरा जमा उम्र दे बस ये अवजरे प दुनिया की यम दा सड़े प नसीहतुन न समीगी द दे सड़ी द पुआ कौलो द पारा बा तेज़ अल्फाज इस्तेमाली ज़का च दा सड़े च दे प दिस यो जुर्म के मुब्तला दे च दा जुर्म दता प हकीकत के जुर्म नखकारी। मिसाल पर तौर बांधे यो कस तागे तफसीर को वे यो सड़े नहीं और दागा प बारह के तो दागा बुराए बनाए बयाने नो अल्फाज चाहे कम वही दा जमंग प जिंदगी के टूल दी। मिसाल पता होता दागा प बारह के वाए वो निकम्मा अखवाड़ू द सकार न दे वो क्या है आगा सशे दे ब्या तब दा हुआ है उसको तो बात करने की डंग ही नहीं आती। मड़ा द खबरों पर चल खोड़ू पोएगी ना और ब्या और तत दाम वैले शे चमड़ा के कपड़ों ते गोरा वो उसको कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता। दादा का गैर मौजूदगी के दा खबरें दा कवल पर हम मज़ा पर डिफिनीशन के राजी जबकि दा मंग टोल पदे के इनवाल्यू यो बल तस्वीर दा से पेश करे चियो सड़े नहीं होता दागा सीक्रेट आउट के। मिसाल पर तौर बांधे दागा चा तारीफ को चढ़ेर काबिल दे अतो न मड़ा पर नकलों पास करे दा स्तादे वायना तब के कम ज़रूरत हो और या बिलदा चागा तो खबर है दागो हा कोई दिन बुरा नशवा नुबिया पाग वक्त के दागा द पार द इज़्ज़त का माहौल जुड़ेगी अगर द इज़्ज़त माहौल तो बेइज्जती के कन्वर्ट के और यादा चतवाई चेहरा द खुशोकू च द खुदे पहले फजल ले तो ना मड़ा अगर फेल शे दे अब यादा वाई चंडर पले कड़ी दी और ढेर शे कर्जे पे खतरी दी खुदी अल न वही नो द चा इज़्ज़त हर प्रसवल और दागा शोहरत च दागा तारीफ़ कीगी और दागा सीक्रेट आउट कवल दा पहु मज़ा अवल मज़ा के राजी और ब्यादा चिकल अगर दे न खबर शी नो दागा जड़स्ताना मात शी स्ता जड़ दागिया न मात शी नो दे आखिरी अंजामी रदे ची ताल्लुकात ख़त्म ची तो ये कसरे ताल्लुक़ और यादा च मखामख यो सड़े राशि नो ची तुम क्या हो तसे तुम किस केत की मूली हो पता निश्चय चितर चा पैदा है तुम्हारे नस्ल का तो कोई पता ही नहीं चलता, तुम्हें तो बात करने की डंग ही नहीं आती, न द खबरों पर चल पोएगे न द नास्ते पर चल पोएगे पता निश्ता चिस्त द कम नस्ल सर ताल्लुक़ साते दागा पर नस्ल बांधे तान के द खल्क़ पर मख के आगा जलील के और आगा तो पता नहीं कि तुम किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो और यादा चिदागा द लिबास मजाक उड़ाओ के पर महफिल के और ब्या लादा पदे फ़ख्र के च दासी खबरें में और तोकड़े च ब्या द पासे दो नौ द कटना ज़का ब्या और पसी द जान तारीफ़ मुके च जमा खबरें गोरे स्पिनी खा दा स्पिनी खबरें च होता तो है कुरान पर सूरत हमज़ा के देता हमज़ा और लुमज़ा और 104 नंबर सूरत द आखिरी सिपारे पर आखिरी पानों के दा सूरत मौजूद दे द देन त पहिस सूरत इनकार न शिकवले को फ़र्ज़ कदा दा बुज़ुर्गान अक़वाल वे नुताब वे च न मड़ा दा गलत नशर शुवी दी कदा हदीस वे नुताब दजान खलासोल द पारा वे जी ज़ईफ़ हदीस थे और जी मौजू हदीस थे और जी मुरसल हदीस थे और जी यो प्लाने रावी पर के कम दे कवी न दे नु तो द कुरान द दी सूरत सर हिस न शिकवल है चपाए के कोलाव दा खबर अकड़े चो हमज़ा और लुमज़ा सो के इर्तिकाब कई और ब्या उलमा द हमज़ा और द लुमज़ा प पुआ कवलो बांधे खपल वस कड़े दे चस्ता पजीन की निचिदा सतवई यो इज्तिमाई पिक्चर च साहिब तफहीम पेश करे दे पखपल तफसीर के अवागे तबिया गोरे वे जिस शख्स की आदत ये बन गई हो कि वो दूसरों की तहकीर करता है जिन सड़े पदे के मशहूरी वो यर च सोक स्पक की नबिया सम स्पक की और वही खुदा पाक वाला दा सलाहियत वर करे दे च चाल सुनुम की दी नहीं पूरे तपले और खलक यर अखलाने खसड़े दे सड़े ओ खंदई खुदा खसड़े च दे हमज़ा द लुमज़ा इर्तिकाब कई नो जिसको देख कर उंगलियाँ उठाता है कम सड़े च पयो सड़े हुई नहीं आगते वे आगते ब्यार आ गए और आंखों से इशारे करता है और उस तरह की वतकगी की
किसी की नसब पर तान करता है چې مړه دار جولخې بچی دی د ډمې زوی دی. دا الفاظ د خولې نه ویل ډېر آسان دي، خو همزا او لمزا په ډیفینیشن کې راځي کسی کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے چې د پلار نکې مړه پته لګي نه چې دا څوک دی. کسی پر منہ در منہ چوٹے لگاتا ہے، مخامخ چې راشي نو داسې بې عزته کی چې هغه تک زیړ شي او عزت پاسېدو نه مې ویستو. کسی کے پیچھے اس کے برائیاں بیان کرتا ہے، چې کله هغه د مجلس نه پاسي نو دی بیا هغه اگر که دته پالش لګولی نو د هغه واته او د پسې خبرې شروع کولی. دا بیا یو سرایت وکړي، دی بیا د چغلۍ شکل اختیار کی، دی بیا د یو خبره بلتا رسي. نو کسی کی چغلیاں کا کر لگائی بجائی کرتا ہے. نو کم جنگ چې مړي هغه دوباره دی چې کم دی تیز کی نو انجام صحیح دوستوں کو لڑواتا ہے. نو بیا دوستان د یو بل سره د لاسه په جنگ شي بایوں میں پوٹ ڈلواتا ہے. نو بیا رونه چې دي د هغې ورورولي په د وجه ختم شي. لوگوں کو برے نام رکھتا ہے. او بیا خلق له داسې نومونه ږدي چې خلق وایي چې خو پلاني نوم یې نه دی اور پسې تپلی نه دی اور یہ چوٹے کرتا ہے اور ان پر عیب لگاتا ہے. دی وجه نه په دې مفسر د همزا او د لمزه یو پکچر ما تا ته ښوولی دی. او یو بل کس وی چې ته کله د یو سړي تا ته دا خوی پتا کې پیدا شي او په چا تبصره کې نو بیا وایي یار ان کے ہاں تو سالن ہی نہیں پکتی. دا د خوار پړق بچي خو انګول هم نشي پخولی. دا هم د همزا لمزه په ډیفینیشن کې راځي. او بیا کو فرض کته دا خبره وکې چې ان کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہوتی، ته پورې خندا وکړي چې نور خو سکے موټر او گاڑی خو سکے خو سائیکل هم نشته. اور بیا ورپسې دام وي ان کی ماں ہماری گھر سے لسی لے کر جاتی ہے. دا د خوار پړق زوی د مور خو اکثر راځي او زمونږ د کوره شملې وړي. دا ټول د همزا او د لمزه په ډیفینیشن کې راځي. او بیا علماء او مفسرینو خبره پرېښې نه ده، وی دا سرایت کې ګورې دا خبره. نو دا خبره تا ته په صورت همزه کې بیان کړل چې دا صفتونه په چا کې د هغه انجام د تخیو. خو بیا یو بل مفسر وی یہ یہاں آ کے نہیں رکتا. دا خوی چې پتا کې پیدا شو نو بیا به د صورت قلم چې هغه ابتدایي صورت و د صورت اقرأ باسم ربک الذین خلقنا وروستو نازل شوی په نزول په اعتبار سره دویم نمبر صورت و. هغه خوینه به پتا کې پیدا شي او هغه خوینه چې پچا کې پیدا شي هغه الله د هغې ذکر څه کړی کل حلاف مهین، قسمونه به ډېر خوري، مهین د سپک بچی وي. دومره به سپکې چې خلق بوشره د خواله مزه دی په خپله سپک دی بل سپکوي. حمازن دی به بېعزتی بې وقاره به په خلقو پسې به په شیشه او مخامخ خبرې کوي. مشاء بنمیم چغلی به کوي د یو خبره یو ته رسي بل ته به بل ته رسي ورانه به راوړي. مناع للخیر دا قرآن وی دی به هر د خیر کار منع کوي. که څوک کوسه رتی دی به په منځ کې رکاوټ غورځوي، که روډ ځي دی به منځ کې رکاوټ غورځوي، که مدرسه سکول او ټیبل کولاویږي نو دی به پکې رکاوټي. ځکه د په نصیب کې د خیر کار نه وي، په خپله خو نه کوي خو کو بل څوک کوي. معتدن د حد نه به ډېر زیاتی کوي. اسیمن عمل به ډېر د ګنای. عتلم وینا به ډېره خرابوي. گویا کې دی به بد زبانه می او بدخویه به می او بدکاره به می، ام به کارونه خرابي ام به خوی خرابي. او بیا الله په آخر کې وایي او ډېر خطرناک الفاظ دي بعد ذلک زنیم. د دې نه پس دا آخري خبره دا ده چې د زنا پیدایي دا بداصلی د سره د پلار پته نه لګي. دا خویونه دا ډیولپ کېدل دا د همزا لمزه نه شروع شو دا په زنیم باندې ودرېدل. گویا کې چې د کومو خلقو اخلاق پستی، د کومو خلقو سوچونه پستی، د کومو خلقو خویونه خرابي، د کومو خلقو عمل ګټیای، دا د هغې دې ته بازاري خویونه وایي. انسان یو طرف ته احسن تقویمو خو چې کله د بازاري خویونو دی شکار شو او بازاري خوی پکې راغی نو دی هغه غټ ګناهونه چې موږ ورته بدکاري ویل او سود ویل او هغه غټ ګناهونه چې موږ ورته شرک وی د هغې خلاصه نه څه په دنیا کې به څه فایده وه، د دې خو اړو څه فایده نشته. دی په یو سړي پورې ټوکې وکړي، د یو سړي بېعزتي وکړي، یو سړی د کټ ته پاسېدو نه پاسي. او موږ په پښتو کې وایو وایي داسې خبرې پسې وکړې چې د ملا د لمبولو نه ویستو نو چې ده ته څه فایده میلاو شوه. نو خپله فایده هم نه د بل نقصان کوي. دې ته همزه او لمزه وایي. د دې انسان په باره کې مشرانو خویارو خلقو دا خبره کړې چې دی خو دی احسن تقویم خو په ده کې یو صلاحیت شته چې دی په
اسفل السافلین باندې راشي، یعنې دی په هغې عمل باندې راشي چې هغه د بدکارو عملي، نو دی بیا هر چا له مات ورکوي. نو که فرض که دی شهوت پرست شي نو دی د خنزیر نه په اخوا شي او خنزیر هغه کارونه نه کړي چې دی کوي. که ده کې کینه او حسد او دشمني او تربوري او فتنه راشي نو دی اونټ یعنې اوښ له شکست ورکوي، د اوښ نه زیات بیا دی کینه پروري. او که دی چا سره ظلم کوي که نه نو بیړیا شرمخ او منظره او یک چې دی هغه دته بیا هېڅ نه ښکارېدی چې کوم نارواګانې کوي هغه بیا هېڅوک نشي کولی. دې وجې نه قرآن روغ صورت په دې سلسله کې نازل کو چې تاسو کو د خپلو ځان بچ کول غواړئ نو د دې سیریسنس او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې چې د حدیثو په حدیثو کې کوم د پوه کولو انداز اختیار کړی و هغه هم ډېره ډراونه دی. حضرت وی چې زه کله تللی وم دغه ته معراج له، او په معراج کې ما کوم مناظر ولیدل نو یو منظر پکې دا و. حضرت وی مررت بقوم، ما ته الله تعالی پریکټیکلی وښول هغه خلق چې د هغې له غټ غټ نکونه و هغه د تانبي و، او په هغې نکونو باندې خپل یخمسون وجوههم و صدورهم، خپل مخونه او خپلې سینې به پې راشلولې، نوکارې کولې، وینې به یې ترې راوستې. ما چې تپوس وکړه چې دا لا څوک دي، ما ته وویل دا ستا د امت هغه افراد دي یقعون فی اعراضهم چې د خلقو په عزتونو پسې به لګېدلي وو، پیټ پیچې مو در مو، یعنې حمزه لمزه شکارو. دې خلقو نه سود کړی دی، دې خلقو نه زنا کړی دی، دې خلقو نه شرک کړی دی، هغه هم څه اعمال و که نه، څه نه څه فایده خو دنیا کې وه، دی په هغې بې فایدې ګناه پسې شي وو چې د خدای بندیان دې ته ښه خلق نه ښکارېده، او دی د هغې خلقو له نقصان رسول او د هغو بېعزتي کول او په هغو پسې خبرې کول دا د دې مشغله وه. نن د دې نوکونه د تانبې دي، د دې نوکونه د دې په مخونو د دې په سینو را لګېدلي دي، دې پردي عزتونه لوټاول نن د دې سره د هغې په بدل کې دا کار کیږي. نو دا د هغې یو ډراونا شکل دی. او بل ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خرابو خلقو کم شکل ویلی او د هغې کم تصویر یې موږ ته پیش کړی و، نو هغه دا و شرار عباد الله، د خدای په بندیانو کې د ټولو نه خراب خلق چې دی المشاؤون بالنمیمه، چې هغه وړي راوړي کوي. بعضې خلقو خصوصا د زنانو کې دا مرض ډیری چې د خواښې اسخر او د مور او پلار او د انګور او د زوم د دې په منځ کې وړي راوړي کوي، د ورندارانو او د یورانو او د کاکیګانو په منځ کې وړي راوړي کوي، او هغې د وجې نه ټول کور روان کي. المشاؤون بالنمیمه، نو د هغې انجام څه المفرقون بین الاحبه، د دوستانو د عزیزولو والا عزیزولی ورانوي، دوستان د یو بل نه جدا ځکه شي چې دا سړی راغلی دی دی وړي راوړي کوي. او د بل کار دی الباغون البراء اللعنه، په ښو خلقو کې په څه نه څه برایي لټوي، څه نه څه کمزوري لټوي. که یو سړی تقریر نه د یو سړي د عمل نه څوک متاثره شي او څه نیکۍ طرف ته ترغیب پیدا شي نو دی زر پکې یو داسې خبره وکړي لکه څنګه چې په دسترخوان باندې ډېر شی پلیټونه پراته وي خو یو ځای پکې ګندګي پرته وي، د هغې ګندګۍ نه د خلقو بیا کرکه کیږي. د دې وجې نه دی په هر مجلس کې د کرکې څه نه څه الفاظ وایي چې د خلقو په ډه کې د دغې سړي قدر پیدا نه شي. او بیا د دې حدیث مبارک آخري الفاظ ډېر خطرناک دي چې دا خویونه په چا کې وي نو یحشرهم الله فی وجوه الکلاب، د قیامت په ورځ به د سپي په شکل کې پاسي. نو دا هغه برایي دي چې ته زمونږ فکر نه دی، دا هغه برایي دي چې زمونږ په سوسایټۍ کې سرایت کړی دی، دا هغه برایي دي چې نیکان او بدان ټول په دې کې انوال دي، دا هغه برایي دي چې زمونږ مجلسونه ته خالی نه دي. یو طرف ته د حدیثو د تصویر ته ګوره او بل طرف ته د قرآن د صورت ته ګوره، د صورت حمزه آیاتونو الفاظ ته ګوره. ویلون باندې هم پر ریسرچ کړی وی، ویل څه ته وایي؟ وی الله تعالی وی دا خیری دي د الله طرف نه چې تباه دي شي هغه سړی، وی ته به څه شته شي الله راته خیري کړي. او بل مفسر وی نه ویل په جهنم کې یو کنده ده او دومره خطرناکه کنده ده چې ټول جهنم د هغې کندې نه د ورځې 80 پیرې پناه غواړي. نو ستا انجام ویل ته چې هغه کنده چې جهنم وی زما توبه ما چېرته دې ته بو نه ځئ، نو چې ستا پکې سالي دا تا کم داسې عمل کړی دی، دا هغه عملو چې په 24 ګنټې باندې مشتمل او هر وخت په دې کې انوال وي. نو
نو څه چا لپاره لکل همزة لمزة همزه لمزه مرض چې په چا کې و په شیشه پسې م لګیا وې یو سړی پالشي و تا ته ناست و ستا عزت یې کوه واتو ته بس تا واتو ته انتظار کوه لا وتی نه و تا پسې خبرې شروع کړې او یو سړی تا ته کمزوری ښکارېدو نو هغه چې راغی نو تا ایثار کو دا ولې تا ته خلق ولې کمزوری ښکارېږي دا ځکه چې ستا په ذهن کې دا خیال دی چې زما سټیټس مضبوط دی زما بیک ګراؤنډ مضبوط دی زما مالی حالت ښه دی زما خاندانی حالت ښه دی ما ته څوک څه کویلی شي دا غرور او تکبر چې په چا کې راشي نو هغه ته خلق سپک ښکاري نو الله هغې ته اشاره کوي الذي جمع مالا دی پیسې جمع کوي وعدده او هر وخت په دې حساب کې دی چې خپل موبایل کولاو کی او دی چې خپل انباکس ګوري نو یا دته د نیشنل بینک د طرف نه راغلی چې کریډټ د دوره شو ډیبټ د دوره شو او یا د یو بی ایل له طرف نه راغلی دی چې ډسکشن کوي نو د پیسو په ټرمینالوجي کې کوي او دی چې خبره کوي نو دی به تا ته وایي چې دوره که خیرې شوې نو دا ولې یحسب ان ماله اخلدا د بل یو مسکنسپشن دی د دا خیال دی چې زما را پیسې دومره زوروري دي چې دا به ما د اسرائیل نه خلاص کړي اخلدا ما له به حفاظت راکړي ما به همیشه په دنیا کې پاتې کړي او یې لکه پیسې سره شته وی بیا څه دي علاج کو دلته نه کېږي انګلینډ ته ولاړ شو هلیکاپټر هم موږ بک کولی شو او طیاره هم بک کولی شو پیسې را سره شته وی ما ته به څوک څه ووایي ډاکټر صاحب میډیکل کالج جوړاو ډېر شی پیسې ورسره چل ولم ورته ارسټیکو ینګو سمارټو ټایي یې اچولې وه ناڅاپه ورته ډایګنوسس وشو چې ستا خو انټسټاین ستا یې په کولمو کې کینسر دی وی ما ته علاج څه دی لاړ شو انګلینډ ته سرجري م وکړه ریډیالوجي م وکړه میډیسن م واغسته اخر کې مړ شو میډیکل کالج پاتې شو هغه دا خیال دی زما ستا چې پیسې به موږ د مرګ نه بچ کړي او موږ له به عمر ډېر راکړي نو الله هغې ته اشاره کوي وایي چونکې ته په پیسو ډېر مینې او تا ته د الله مخلوق سپک ښکاري نو الله د دې په بدل کې ته سپک کړې نو چې یو شی سپک شي نو الله مې ارتاوي نو الله د ارتاول هغه الفاظ وایي کله داسې نه ده لیمبذن دی به ورتاو کړی شي کم شی چې ته په حقارت سره ارتاوی دی ته نه بزوي څنګه چې موږ کجورو خورو او د هغې هغه ډوکې په حقارت سره اخوا ارتاو کړو نو الله وایي زه به یې داسې ارتاو کم چېرته الحطما فی الحطما حطمه ته به یې ارتاو کم وی لکه دا حطمه ټکی څه شی دی وی قرآن یې پخپله ترجمه کړې وما ادراکا ما الحطما تا ته پته ده چې حطمه څه شی دی دا هغه ځای دی چې په هغې کې اور یو طرف ته اور بلیږي او د حطمت ډیفینیشن چې کړی هر هغه ځای چې سړی چقی هر هغه ځای چې سړی میچن کوي هر هغه ځای چې سړی ټوکړي ټوکړي کوي ان حطمه څه ته وایي وی ریزه ریزه کرنے والا چې کله تا ټوکړي ټوکړي کی روننے والی جگہ هغه ځای چې تا اومږي توڑ پوڑ کرنے والی آگ چې تا یو طرف ته اوري او بل طرف ته ټوکړي ټوکړي کی پیس ډالنے والی خلق چې وایي که نه وایي اډوکې غوښه به دې یو ځای کم نو حطمه هغې ځای ته وایي چې په هغې کې چور چور کرنے والی ریزه ریزه کرنے والی روننے والی جگہ ګوره د الله دی غصې ته ګوره الفاظ یې وله داسې استعمال کړل و دې غریب څه ګناه کړی و نه یې سود کړی دی نه یې زنا کړی دی نه یې شرک کړی دی خو بدقسمته و خوله یې بېواکه وه او د خدای په مخلوق پسې به یې خبرې کولې په شیشه هم مخامخ او وجه یې دا وه چې د سره لږې پیسې وې د ته ځان سیف ښکارېدو خپل بیکګراؤنډ ورته مضبوط ښکارېدو د بل نسل او د بل عقل او د بل وجود ورته سپک ښکارېدو الله په خپل مخلوق دومره خفه شو نو بیا ورته څه وایي نار الله الموقده دا د خدای اور دی وی چې په قرآن کریم کې د جهنم اور ته چرته خدای خپل اور نه دی ویلی دا واحد ځای دی چې الله ورته نار الله ویلی دی د دې نه پته لګي چې د الله د غضب څومره انتها ده الموقدتو چې بل شوی وي التي تطلع علی الافئده دا به چړاویږي دا به ورخیږي د په زړه باندې په زړه به څنګه ورخیږي زړه خو دننه دی د زړه نه غیر چاپېره چیسټ ریبس دي او د هغې نه غیر چاپېره ټیشوز دي د هغې د غیر چاپېره مسلز دي د هغې د پاسه سکین دی نو دی چې دننه د زړه ته ځي نو دا سکین به نه سیځي وی نه که نه تا لیدلي نه دي چې په دنیا کې څومره ریز دي دا ایکس ریز دا ته چې ایکس ری خلقو لکې دا ریز چې دننه لاړ شي دا د هارټ شیډو دا د لنګ یعنې د پړپوس تاله تصویر درکي دا تاله دا ډوکي تصویر درکي دا د سکین ته څه نه وایي د دې نه علاوه نور ریز راووتل الټرا وایلټ ریز ته وپېژندل انفراریډ ریز اټامیک ریز او بیا تا په خپلو علاجونو کې ولیدل چې بعضې ریز داسې دي چې په هغې باندې په کډني کې یعنې په ګردې کې سټون ماتوي ګیټۍ پې ماتوي
او هغې په برین کې یعنې په مزغو کې ټیومر پې کمی، د هغې سایز کمی، اپې سیزي، خو نور چاته څه نه وایي. نو چې ستا سره په دنیا کې د خدای بنده او دا ریز شته، نو د الله تعالی سره به داسې ریزي چې هغه به اټامیک ریزي د هغې وخت د جهنم ډایرکټ به په زړه باندې ور پرېوځي. ولې د ده دا مرض هم د زړه و، د تکبر کاو، د غرور کاو، د خلقو ته سپک کتل، دا مرض یې د زړه ورکه چې دا زړه وله پوه کم. او دا ریز چې دی او دا ګرمي چې ده، انها علیهم مؤصدة، دا به په دې سرپوخي. وی سرپوخ څه ته وایي؟ وی پرشر کوکر ته ګوره نو، چې کله د پرشر کوکر سر ته مضبوط کې، یو سړی ته دوزخ ته بوځې او په دوزخ کې پې اور بل کې، هم پې ریز ورته کې او هم پې د پاسه سرپوخ کې او هم یې ټایټ کې چې د هغې ګرمۍ به څه حلي. نو ته د خپل پرشر کوکر ګرمۍ ته وګوره، د هغې نه دا یې ګرمۍ پته لګي. او بیا څه تا به تړلو هم غواړي. نو فی عمد ممدده، په غټو غټو ستنو پورې به دې هلته وتړي. یوه دویم دا توقونه او بیړۍ به درته واچي. دوه او دریم دا چې د دې سر د پاسه به داسې میخونه ووي او داسې ستنې به ووي چې دا سر د ړقېدو نه چې چېرته ګیس ته بار ته راونوځي. دې ډراونه او خوفناک شکل ته ګوره. او بیا خپل ګناه ته ګوره، هغه دوه ګناهونه چې د هغې نوم یو همزه دی بل لمزه دی، او هغه دوه ګناهونه چې هغه پرته موږ په سوسایټۍ کې د سویټ ډش په شان سرایت کړی دی، او د هغې د انټنسټي، سختیت، برایي، او د هغې د الله په نس باندې د هغې مبغوضیت ته وګوره چې روغ صورت د هغې نظر شو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ته وګوره چې موږ ته یې پیش کړی چې په معراج کې ما ردي خلقو څه حالت لیدلی و. موږ ډېر زیات بدقسمته یو چې په دې ګناه کې ټول انوال یو. دې وجې نه الله تعالی زموږ د پوه کولو لپاره دا ویلي چې هغه دوه برایۍ چې هغې په معاشره کې سرایت کړی دی. د دې صورت نه مخکې صورت عصر کې موږ ته څلور نیکۍ ښوولې وې چې ته به ګټه کوې د بیدات نه به بچ کېږي. نمبر 1 آمنو، نمبر 2 عملو الصالحات، نمبر 3 تواصوا بالحق، نمبر 4 تواصوا بالصبر. ایمان به دی، عمل به صالح کې، خلقو ته به پیغام رسې، او چې د خلقو د طرف نه ریاکشن او رد عمل ستا خلاف راشي په به صبر کې. دا څلور کارونه چې ته کوې نو ته به هغه دغه نه بچ شې، د خسارې نه بچ شې. او دلته راته دا وایي چې ګورې دوه داسې ګناهونه دي چې د خدای په نس ډېر ګناهونه دي. رسول الله تا ته تصویر پیش کړی چې انجام یې څه دی، خو ته پکې انوال یې ځکه چې ستا ورته توجه نشته. حالانکه په دنیا کې د دې نه بغیر هم ګزاره کېږي. که ته دا نه کوې نو ستا به هېڅ تاوان نه کوي. دې وجې نه صورت همزه چې دی د قرآن یو اهم صورت دی، د نزول په اعتبار سره 32 دی، په ترتیب د قرآن کې 104 دی. او په دې کې موږ پوه کړي یو الفاظ دا دي: ویل تبعی ده لکل همزة لمزه، هغه سړی چې هغه همزه لمزه شکاري، یعنې په شیشه او مخامخ په خلقو پسې خبرې کوي، د خلقو بېعزتي کوي، ریزه نیسي، جمع مالا وعدده، پیسې ورسره ډېري، ځان ورته ډېر غټ ښکاري، نور خلق ورته سپک ښکاري، او دا مال دته دومره قیمتي شی ښکاري. یحسب ان ماله اخلده، چې دلی دا کنسپټ جوړ کړی چې مړ چې پیسې یي نو تا ته څوک هېڅ نشي ویلی، نور خو څه خو اسرائیل دې هم نشي ویلی. داسې نه ده. لیمبذن فی الحطمه، دی به موږ ارتاو کړو هغې کندې ته، او هغه کنده څه شی دی؟ ما ادراک ما الحطمه، یو به پکې اوري، بل به پکې چقولی، او بل به پکې میده میده کولی. اور به څنګه؟ الذي تطلع علی الافئده، د ده په زړه باندې به ډایرکټ شوی. انها علیهم مؤصده، د پاسه به پې سرپوښ شوی. فی عمد ممدده، د پاسه به پې ستنې ټکولی شوي چې چېرته سر ته لړ لاړ شي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.